یو ملګري بیا تپوس کوي چې سبا جمعه د درس شته نه زموږ چوټي به جمعه کې نه ښه دونې چې لږ مختصري 3 غنټې درسي نورو جمعې په ورځ باندې درسي خو 3 غنټې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن. طلاق مسائل مزید سو احکام نور ذکر کیږي چې تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته په بلغ. د بلوغ یو معنا د انتها ته رسېدلو او دویمه معنا د قرب. دلته قرب معنا ده. طلاق دې ورکړه او د عدت راوتلی نه دی خو قریب دی چې وځي. ځکه وروسته الله فرمایي فامسکوهن او چې کله عدت سرته ورسېږي بیا خو ته امساک نشي کولی. د دې وجې نه قرب دی. فبلغن من قاربنا دا قریب شوری اجلهن خپل ټیم ته فامسکوهن تاسو د ایثاروي به معروف په خیر طریقې سره او سرحوهن تاسو د آزادوي به معروف په خیر طریقې سره ولا تمسکوهن تاسو د ایثاروي ضرر د پر د ضرر له تعهد چې تاسو سره ته وي په دې باندې او مې يفعل ذلك چا چې دا وکړو فقط ظلم نفسه کې سر د ظلم وکړو په خپل ځان ولا تتخذوا آيات الله هزوا تاسو من سید آیاتونه پټوکو واذكروا نعمت الله عليكم یا کې د الله نعمتونه پتا سو باندې وما انزل عليكم هغه چې نازل کړي پتا سو من الكتاب د کتاب او د حکمتنا يعظكم به تاسو ته په دې نصیحت کوي واتقوا الله ويرجو الله نو علم او شيء ان الله بكل شيء عليم الله په هر څه پوهه دی. وإذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته فبلغن أجلهن دا ورسېږي خپل ټیم ته ولا تعضلوهن تاسو دې مه ایثاروئ ان ينکحن چې دوی نکاح وکړي ازواجهن د خپلو خاوندانو سره. یوه زنانه ده چې هغه د طلاق رجعي ورکړی شول او عدت نه بعد هغه باینه شوله لازمي ده چې اوس به دی بل ځای کې نکاح کوي. هغه مخکینی خاوند وایي یاره خیر دی دواړه بیا نکاح کوو نو الله وایي د مخکیني خاوند ته ورکړه. همداسې واقع راغله دا چې کوم د جمله بنت یسار ورته ویل دا د معقل ابن یسار خور وه. جمله بنت یسار معقل ابن یسار خور ورو د ده په تربرولۍ کې یو کس و چې کوم دی هغه ته بدح ابن عاصم ورته ویل. دې بدح ابن عاصم دا تره دا در وغوښتل او جمله هغه له ورکړه. څه ورځې تېرې شوې کور کې دوه ورانې راغلې بدح ابن عاصم ولګېد او دا ښځه طلاق هغه عدت پوره شو ازاده ښځه شوله. خلکو د هغې خطبې شروع کړې د نکاح پیغامونه شروع شول چې د نکاح پیغام شروع شو دا زوړ خاوند ولګېد هغه پسې پیغام هرجې خیر دی بیا راسره کوه چې هغه بیا پیغام راولېد نو ورور یې غوسه شو قسم یې وخوړه تا له خیره درکړو ګوره چې کوم دی ته زوی مې وي تا له مې خور درکړه نو تا یې له داسې وکړه چې هغه له طلاق ورکړه اوس بیا راځي نو بل له ورکوم خو تا له نه درکړو او د خور میلانې ده چې دا زوړ خاوند والي هغه دا خو چېره مثال مخکې مو سبق تېر شوی دی خیر دی بیا به ګزاره کوو خو د بل خاوند څه بدلې هلته خور سوی مې نه شول ځکه چې دې خو ورور نه ورکوله نو الله فرمایي په داسې صورت کې چې دا دواړه راضي کېږي خپل کور جوړوي نو دې اولیاو ته وایي تاسو مه بندوئ مه کوئ چې دا مخکیني خاوند سره نکاح وکړي ازواجهن اذا ترادو کله چې دی راضي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښې طریقې سره واطهروا دا د پاکوالی په باطن کې دغه مخکیني خاوند ته ورکړه ظاهري او باطني پاکي ده بس شرط دې پټ شو. او یا داسې وایه ذالکم دا د مخکیني خاوند ته ورکول ازکا لکم ستاسو دپاره پاکیزه کې دا ته به پاکې واطهروا لهم د دې ښځې خاوند دپاره هم پاکوالی دی. وجه دا لکه تی بل له ورکې د دغه زمانه د مخکیني خاوند سره تعلق پیدا شوی و هسې نه چې هغه زاړه تعلقات بیا تازه کړي او ورکړې دې بل نه ده نو د دې وجې نه دا غونډې خبرې په دې بندېږي. والله یعلم الله پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ. د طلاق په مسایلو کله منځ کې بچي وي هسې نه چې دا بچي برباد شي نه الله د هغې مسایل ذکر کوي. والوالدات میندې یرضعن دا به پی ورکړي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین 2 کاله پوره. د جمهورو قول دی چې د بچي 2 کاله د ماشوم پیرو درد د مور حرام مخکې به بیا پی نه ورکړي دا د بل بدن نه فایده اخیستلې دا ممنوع وي بلا ضرورت. لهذا 2 کاله پورې اخري دا غټیم لمن اراده هغه چا لپاره چې د اراده کوي ایتم الرضاعه چې د پوره کې پی ورکول وعلى المولود له او چا لپاره چې ماشوم پیدا دی مولود له څوک دی پلار نو په دې پلار باندې رزق او رزق د ښځو دی دې له رزق
انتظام لار کوي وکسوتهن دا غي کپړې دی بالمعروف په خیر طریقې سره لا تکلف نفس تکلیف نشي اچولې ولا پس الا وسعها مگر دا غي د وس مناسب لا تضار والدا او zarar بنشي رسولې مور تابع ولدي حق نیکه د انتظام او کله کې نشته تر ولدا انتظام کوي فإن ارادا کی اراده کوله د خزي خاون په سوالن کټ کولو د تینا انترات پر زمان د منهما د دوانو دا بچي کال ته ورسید او مور خپل مشوره وکړه دا ماشوب غټ د خوراک قابل دی د تینه کټ کوو په خیر د کټ کې جو صحیح نه وتشاور اذا سلمتم کله چې تاسو سپارئ ما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي هغه ته بالمعروف په خیر طریقې سره دغه رضای مور د پر تاسو له تنخوا مقرر کړی د شی مقرر کړی هغه ول بیا ورکوي واتقوا الله ويرجل الله لو علم کوی شی ان الله بشک الله بما تعبدون بصير هغه چې تاسو عمل کوي په هغه دې لیدونکو والذین يتوفون کسان چې وفات شي منکم تاسو نه ويذرون ازواج پرېږدي بیبیانی سړی مړ شو ښځه پاتې شوله مخکې د کله چې دا ورسېږي اجله خپل ټیم ته ورسېدلې څلور میاشتې ولس ورځې پوره شوې فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فيما په هغه څه کې فعلنا چې کوي دا زنانه فی انفسهن په خپلو ځانونو بالمعروف په ښې طریقې سره څلور میاشتې ولس ورځو نه فعل کړي ځان رشته ګوري چا سره واده کوي په د هیڅ پابندي نشته والله بما تعبدون الله استاسو په اعمالو خبير خبردار دی ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فيما په هغه څه کې عرضتم به چې تاسو وړاندې کوي د من خدمت النساء پیغام د زنانو د دې نه بعد چې علم الله قد الله پاک انکم بشک تاسو ستذکرونهن نظر دې چې تاسو به دا خبره هغه ته یادوي لکه اسی کنایاتو کې ورته یاد کوي نو خیر ولکن لا تواعدهن تاسو سره وعده مکوي سر په پټه هغه په عدت کې د تاسو سره پټ راز باز جوړ کې چې عدت دې پوره شي ګور به صرف ما اخلي د څه باندې وروړه په عدت کې البته الا تقولوا تاسو توي قولا معروفا بنا ولي اشاراتو کې خبره کینو کولای شي یو سیده و سکینه بنت حنزله او سکینه توي یا بنت حنزله د حنزله سره دوری هغه ته وی چې کله حنزله سره دوری انا من قد علمت تما پیجن زسوکم دا خبر د چې کوم دی دا محمد ابن علي ابن حسين ابن علي دا د حسين سره حسين انا قد علمت تما پیجن زسوکم دا حسين حسين قرابتي من رسول الله د پیغمبر اسلام سره زما کوم نسبت او قرابت دی د دې سره وحق جدي علي زماني کې پیجن علي دا حق تبادل دي چې علي څومره لوی سره او قدمه فی الاسلام زماني کې پیجن هغه د کومې زماني مسلمان کومې قرباني دي کړې چې دا خبره تو کړې دا غجینه خو یې شوه چې دا سید سره ما اخبرته کې به قرابتي ما خو ته صرف د پیغمبر سره خپل رشتہ خو ولا ما خو ته نور څه نه کړی د پیغمبر سره رشتہ به ته وله چې د پیغمبر وصیت او د علی وصیت او پلان کې مو ما پیژنې ما خو ته راته کنایات دي توي چې داسې وزنانه اول وفات شو کونډه شو په داسې کنایاتو کې چې کوم دی نو کلی رشتہ وی ستا ترودا د کاکا ماما دوردا هغه ستاسو ذکر کې نو په دې کې سمانه نشته الا ان تقولوا مغدا چې تاسو یې قولا معروفا بیان کوي ولا تعزموا تاسو مضبوط او عقده النکاح عقده النکاح پدې عدت کې بداغه سلیقه نه تړي حتی تر دې لغت کتاب چې ورسېږي دا کتاب اجله خبر ټیم تا وعلم بو شيء ان الله بشک الله پاک علم بوږي ما فی انفسکم هغه چې تاسو په نفسونو کې دي ستا پړه کې داشتي چې دلته د میلاد دی غواړي چې دا جنې په نکاح وایي فاحذروا ذا الله نو يرجي وعلم بو شيء ان الله بشک الله غفور بخور کې دی حلیم صبرناک دی لا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو اتولقتم النساء کتاسو طلاق ورکړي خذو تم علم تمسوهن چې تاسو هغه نه بس کړی او تفریدو لهن فریضه او تاسو دې مقرر کړی دا غیر پر سماحن دا جوړه کپڑے ورکول مستحب دي او چې مہر کې حصہ نه به جوړه کپڑے ورکول واجب نو صدور صورت دی مہر مقرر شو خاون ملو شوی دی طلاق ورکړو وړ مہر مہر مقرر شو خاون نه دی ملو شوی طلاق ورکړ نیم مہر دی مہر نه دی مقرر شوی او خاون د خځې سره ملو شوی دی محرمي سره او چې مہر نه مقرر شوی ملو شوی نه دی او طلاق ورکړ نو مہر شته اوس دلته یو جوړه کپڑے ورکول دا واجب دي ته متعاون
نو ما لم تمسوا تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن تاسو دې له پیدا ورکړي على الموسع فمقدار باندې قدره دغه اندازه ده وعلى المقتر او غریب باندې قدره دغه اندازه ده متاعا دا پیدا ورکول دي بالمعروف په طریقې سره حق د الاخداع المحسنين باندې کارو وان طلقتموهن کتاسو طلاق ورکړي خذت من قبل ان تمسوهن مخکې دا غنه چې تاسو دې مسکې یو حکم هغه روان دی چې تاسو دې بلو شو عدت کې نشته او دوی وخت فرض تاسو مقرر کړی وی له فریضه دوی د فارا مہر د بنس فمانی د هغه د فرض چې تاسو مقرر کړی وی الا ايعفون مگر دا چې دا زنانه معفو کی زمانی مہر د خونه او يعفو الذي معفو کی هغه کس بيده چې دا بلاس کې عقده نکاح او د نکاح وی هغه غوړ مہر ورکړی دی د خزي دیم کیږي هغه ته غوړ معاف کی دا ټول بدل دوار د فردا جواز دی او الله سړو ته وی پدا سي مسایلو کې تاسو به وګه کا توړی کا سړی د خزو سره ځان وسمو رسېږي سړی به وقوف وي هغه د خزو سره بالکل ځان سمي تا دا وی او ما دا وی او دا د خزي په دسه نه کې دا چې کوم د ستاد ژوند یو ملګری دی بل دا غي دوه دماغ عقل نه ابا تصر خپل ژوند کې ځان سره چلایي ابا د ځان سره په ژوند کې چلای دا زنده څه نه چې په ژوند کې د سر ژوندۍ تیری او الله فرمایي چې تاسو معافي وکړئ دا به تر خبره نو سړی د لپاره د عفو ترغیب دی او که سړی داسې د عفو نه کار نه لیکل چرته کور نه جوړي وختو کې دوی نه شي کړه په کور کې بشوګان نه تللی کی نو دې څه یو ته معلومي نو دا بچ کوم د وخه به کمیږي ترکاری به کمیږي دی خو به اړول کېږي په اله به ماتيږي دا چې کوم د لوخي به پریوزي نو په ارسي به تاسو ته غریوه چرته داسې کې دی نشي دا ژوند دی دا به پکې التعارف دا هر خبره به معافي کوي چې معافي کوي هغه کله خو سوچ کړه دا رګي سړی کې بل څه نقصانات دي نو خزه دا نقصانات ته ګوري هغه نقصان ته وګوره لکه دې ته وګوره چې دا سړی تاسو احسانات څه نه کوي ولا تنسوا القدر دا به ربانه نه یادو نبي ابو کور جوړي ان الله بشک الله بما تعملون استاذ فاعمال بصير دن کې دي دا معاملات الله ذکر کې اسنه معاملات کې دون نه نوځي چې عبادت نه پاتش وحافظ تاسو حفاظت کوي علی الصلوات په منځونو باندې او صلات الوسطى او خاص کر په منځ درمیانا دې درمیانا موږ کې 45 اقوال د محدثین شته دا احناف او د حنابلو مشهور کول راجح دار چې د مراد د ماسیګر منځ د ماسیګر منځ باندې ډېر زیات ترغیبات راغلي وقوموا لله تاسو درګه الله د فرقانتين ساکتين مخکې مانځه کې به خبرې وي خدا په ذل بکواسونه په مانځه کې د پخوا د نوخه دومره خبرې چې مثال ته مانځه ولاړې بل بلاغه السلام علیکم تبوته وعلیکم دا مانځه کې به خبرې وي دی وقوف خبرې د سینې بیا غلطه د مانځه خبرې وي چې د بلاغه السلام علیکم نو تبوته وعلیکم یا چې کوم د مثال په تور هغه ولاړې سوره کته شي دوه یا به توري مثال دا سړی مانځه کې خطا شو لکه دوه کته کې نو داسې د موږ خبرې پکې د دین علاوه په منځ کې نور څه کوي خو نه وي چې د منځ کې ولاړی چې کوم د غوا او د کټي او د پټي دا باسو نه پکې نو قانتين ساکتين دې معنا د قانتين خاشعين او عاجزيه باندې الله ته ودرېږي په دې خپل بس کا تاسو یې درې پرېجالا د پرېجال بیا موږ کوي چې کوم د امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي رجالن چې کوم د رجل بخبو ولاړ بخبو باندې چې کوم د ولاړ موږ کوي او رکبانا یا پسوالې باندې مسکه چې ته پیدا نشي راکوزیدل پسوالې باندې مثال په توګه د خپل شرایط مسله مختصر دی چې پسوالې باندې په گاډي کې فرض منځو بي عذر دا نکی نه بلکې کی پرونه مسله ده خو فرض پسوالې نکی په گاډي کې فرض نکی بي عذر یو عذر دی بیا ټیک مثال په توګه جاز دی د مازه ټیم شو جاز واستاره پر نه کېږي چې کوشش وکړه بیا که جاز کی مشکل ټیک یا مثال په تور ریل گاډي دې هغه بغیر د سټیشن نه ودرېږي لہذا اوس د عذر دې کبر ریل گاډي کی مشکل ټیک یو زموږ دا گاډي چې ته د په گاډي کې نه ستو زی لا ورته او سره به موږ په گاډي کې د موږ سره او رکبانا چې کله د عذر پیدا امنتم کله چې تاسو په امر شي فذكر الله یادوي الله پاک ما علمکم سي الله تاسو له تعلیم درکړه معلوم تکرو تعالی ګناه چې تاسو نه پوهیدلې والذین ها کسان یتوفون منکم چې وفات شي تاسو نه ويذرون ازواجا فريدي بیبيان وصيه لازواجهم وصیت کوي د فرض خپل بیبيانو متاع پیدا ورکوي د اول تر یو کال پورې غیر اخراج چې دا بنشي وستله
جمهور حضرات فرمایي دا مخکې وصیت یو کال پورې بیا دا منسوخ شو. ناسخ هغه مخکینه آیات دی چې څلور میاشتې او لس ورځې مسله دې مخکې وي. فإن خرجنا پس کدی وته فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فيما فعلنا هغه چې دوی دا زنانه فی انفسهن په خپلو ذاتونو باندې من معروف په ښې کړي سره. والله الله عزیز حکیم غالب او حکمت والا دی. وللمطلقات د پر طلاق شو خذ متاع پیدا ورکول دي جوړه کپړې ورکول دي بالمعروف په ښې طریقې سره حقا على المتقین دا لایق په پرهیزګارانو. کذالک هم دارنګ یبین الله بیان الله پاک لكم آیاته تاسو په خبرې ته نه ګوري خرجو من دیارهم. دا ډیر په زرګونه کاله پخوا خلک تیر شوي. په زرګونه کاله خلک راووتل یو ځای ته لاړل هلته چې کوم بیا مړه شول بیا جمدي شول بیا په خپله موقع بیا مړه شوي دي. منځ کې زرګونه کاله تیر شوي دي چټه په فاصله بل ځای کې تیر شوي دي او الله وایي الم تره ته ورته نه ګورې څنګه ته وګورو اخو زرګونه کاله پخوا تیر شوي دلته د سترګو لیدل د سره کېدی نه شي. د دې وجې نه او ځینې ځایونه داسې چې هلته رؤیت علمي رؤیت بصري دواړه کار کوي او ځینې ځایونو کې بیا رؤیت بصري کار نه کوي نو هلته بیا علمي اخلي. اوس دا قوم زرګونه کاله پخوا تیر شوی دی د کور نه وتلي دي بیا مړه شوي دي بیا واپس جمدي شول بیا په خپل ټیم مړه شول چې هر څه وشول نو نه مو دا ځای لیدلی دی او نه راته په سترګو ښکاري نه راته دا قوم ښکاري. الله وایي هلک ته راته ورته نه ګوري څوک ورته وګوري. نو ښکاره ده چې دلته رؤیت بصري نه دی دلته رؤیت علمي دی چې هر کله رؤیت علمي خبر کړي دا علم د نه درکو الذین هغه کسان خرجوا من دیارهم نو الله تعالی مو خبر کړو دا رؤیت علمي. او څوک داسې تعبیر دي الم ترى الم ينتهي علمك الم ينتهي علمك ولستا علم دوی ته نه دی رسېدلی. هغه کسان چې دوی وتلي من دیارهم د خپلو کورونو نه وهم قلوب او دا په زرګونو خلکو ولې تخفي حذر الموت د یارې د مرګ نه دا یو علاقې باندې وبایي مرض راغلی نو څه کسان داسې چې هغوی وتښتېدل او څه پاتې شول. دا پاتې چې شول نو په دې کې زیات مړه شول او څه کنډم شول. کوم چې تښتېدلي وو صحراګانو بیابانونو ته هغه چې وبا مرض ختم شو واپس روغ را. دا پاتې کسان چې دوی پلار بنډې د چا زوی بنډې څوک کنډم دي یاره دا خلک هوښیار وګوره دی. ثم احیاهم بیا دوی جمدي کړه. دا وروسته یو پیغمبر راغلی چې کوم دی نو هغه پیغمبر دی ته دعا وکړه بیا الله دوی را جمدي کړه. دا د حزقیل علیه السلام دعا ان الله بشک الله لذو فضل علی الناس خاوند د فضل دی په انسانانو ولکن اکثر الناس نګټې د انسانانو لا شکر دی شکر نه وباسي. نو مسله دی چې کوم ځای کې وبایي مرض راشي دا خلک به تېښته نه کوي دوی به بل خوا نه ځي او د بل ځای خلک به دلته نه راځي. د بل ځای خلک به دلته نه راځي چې په کوم ځای کې وبایي مرض دی وجه دا ده تا ته پته ده چې دلته مرض خور دی نو ته به هلته نه ځې دا خو د ځان وجه نو خپل ځان به نه هلاکوي هغه به نه راځي. او په کوم ځای کې چې دا مرض خور دی دوی به بل خوا تښتي هم وجه دا ده که ته د دې ځای نه وتښتېدې دا چې کوم مریضان دي دوی انتظام به څوک کوي. دویمه دا ده چې ته دلته یې نو په تا کې وایرس راغلی اوس چې ته بل خوا لاړې دا وایرس بل خوا نقل کړې نو بل خوا یې په وړه دغلته کېږي. او درېیمه دا ده چې د الله حکم چلېږي د تقدیراتو نه به تښتې نه بس همدغه ځای کې کېږي. څنګه به توري مثال دا کورونا و نو خلک یو خوا بل خوا تېښتې نه کېږي کېنه بل خوا به نه ځې تېنه نو دې لپاره چې کوم دی چې بل خوا ستا نه دا مرض بل ځای کې خور نه شي. وقاتلوا تاسو وجنګئ فی سبیل الله د الله په لار کې واعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله سمیع علیم اورېدونکی دی او پوه دی. او په خطار کې چې کوم دی د مال ضرورت وي نو من الذي څوک د هغه کس یقرض الله چې د قرض ورکړي الله لره قرضا حسنا قرض ښایسته ویضاعفه له الله 2800 باندې بدیږي ستا اخلاص ته کتې شي. والله يقبض الله تقصير ولي ويبسط فراخر ولي واليه ترجعون دغ الله قبر جوبي. الم تر الى الملائكه نقول هذا جماعه من بني اسرائيل ما الم ترى الم تعلم باعلامي اليك تخبرني استعد نشته چې ما خبر کړی هغه جماعت بني اسرائيل من بعد موسی رسول موسی عليه السلام ان قالوا کړه چې دی ویلي نبی له پر پیغمبر تا دې بني اسرائيل باندې نور خلق ډیر ظلمونه او دای بالکل چې کوم د تباہ برباد کړو خواره واره دوی راجم شو خپل پیغمبر ته شمعون د دوی پیغمبر هغه ته وي کوم کې یو بشر مقرر کی موږ به د کافرانو سره وجنګیږو د خپل علاقه به آزادې کو لږ به ځان د پر سجول جوړ ای بعث لنا ملک مقرر کوم کې یو بادشاہ نو قاتل چې موږ وجنګیږو په سبیل الله د الله په لار کې اب ځکه بشي
انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله جل جلاله دو قسمه داسې را لېږلي سي داسې را لېږلي چې پیغمبر اوم دی او حاکم اوم دی حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام زموږ ستاسو خپل پیغمبر اوم دی او حاکم او بادشاہ اوم دی جرنیل اوم دی او څه حضرات الله داسې را لېږلي دي چې هغه صرف معلمین حکومت په د بل سره خطب او تصرف طریقه ورخایي دې وخت کې پیغمبر موجود دی نو ځکه دا قوم ته وایي من کې داسې بادشاہ مقرر کا ته به تعلیمات ورکړي هغه به زموږ جرنیلي بادشاہ وي موږ به د کافرو سره وجنګېږو نقاتل فی سبیل الله قال دې پیغمبر وته هل عسیتم قریب چې تاسو یې کتب علیکم القتال کفر شي په تاسو باندې جنگ الله تو قاتل تاسو باندې جنګيږي هغه ته پته و چې دا بني اسرائیل کاغه خلق دي بیا به دوی د مشر خبره نه نو دوی وته وی قالوا وما لنا سبي زموږ لپاره الله نو قاتل چې مونږ نه جنګيږو فی سبیل الله د الله په لار کې د جنگ نه کول د لپاره سرو کاوټ وي یو سړی په دې نه جنګيږي لکه جنگ کوم چې کوم د عمل قرآني کور به خرابي زموږ کور له خاصه خراب دي یو سړی نه جنګيږي چې اوس که جنگ کو به دا بچی دي سبا مړ شي سبا فاره واره شي را زنګ بچی خاصه مړ شي اله جنگ ته جوړ نو دی وته چې سړي چلو باندې جنګيږي فقط اخرجنا تاقسم وسلشي من ديار ندخل قرودنا اگر نه هم پاتې دی او ابراهيم ندخل زامننا فلما كتب هر کله چې فرض شو عليهم القتال فدای باندې جنگ اولو دی وبرزل الا قليلا منهم مگر لك صاحب دوی کې والله عليم الله کوي دې بظالمين فظالمانو وقال لهم نبيهم ودې پیغمبر ان الله بشک الله قد بعث لكم تاخير سره مقرر کړی دی پتا سو کې طالوت ملک بادشاہ تاسو بشر غوښته بس طالوت تاسو بشر شو دا طالوت یو غریب سړی و د بعضې وایي چې دا مشکیو خلکو له به اوبه راوړی بعضې وایي د باغو کپړې به چې کوم دی رنګ کولې او بعضې وایي دا راعي و څاري به ساته حضرت شیخ به فرمایل چې کوم دی منځ کې هېڅ نه پاتې شته دا یو غریب سړی و او غریب سړي ته چې کومه مزدوري میلاوېږي د هغه نه انکار نه کوي څوک پې دیړې کوي په تړېدله کوم څوک یې موږ له اوبه راوړه ټیک شو اوبه ته راوړه یعنی چې زموږ دا کپړې دي چې تاسو له کپړې کېږم هر غریب سړی هر غریبي کوي نو دا یو غریب سړی وقالو دی ورته ویل ان یکون له الملک څنګه شي دغه لپاره بادشاہي علینا په موږ باندې ونحن او موږ احق حقداري د ملک په بادشاہي منه ددنه کار د جمع د نوابانو کې یو سړی بادشاہ وي دا غریب را پاسې دی بادشاہ او ځکه چې ولم یعطر د ورکړی شوي د ساعت من المال فراخي د مال د سره مال نشته د بخوا د دا طریقې چې کوم سړی مالدار دنیا ورسره یو خلکو ته عزتمن ښکاري قال پیغمبر وتوی ان الله بشک الله پاک استفاه الله دې غوړه کړي دغه دوه وجه ذکر کوي شي یو چې کوم ته وجه وهبي ده او دغه وجه استحقاقي ده وجه وهبي ده چې دا ورته الله بندګان دي الله وي ما دې منتخب کو تاسو به امیر کو پدې کې لچا سکا ان الله بشک الله استفاه دې ورف علیکم پتاسو بس الله ورکو دا وهبي وجه ده دغه مشری ورکه بل نه ورکه چې دا مالک دا تقسیم ده پدې کې لچا سکا او دویمه خبره استحقاقي ده هر کار لپاره مناسب سره پکاري او دا د قران کریم طریقه ده ان شاء الله زه په ځای برازي د مختلفو منصبونو تعریفونه ذکر کړي د مختلفو منصبونو تعریفونه ذکر کړي صدر سے بسوکی وزیر اعظم سے بسوکی وزیر خزانه بسوکی مختصر ټکی ذکر کړي مزدور بسوکی لیبر بسوکی هغه انداز باندې ارشد بیان دلته زموږ د لپاره پکار دی چې کوم چیف آرمی پکار دی آزاد جهاد دی قتال دی چیف آرمی پکار دی د چیف آرمی څنګه پکار دی نو دې به وجه وزاده دې ذکر بس فقط په فراخه کې په علم والجسم په علم او په جسم کې قتال کې د چیف آرمی د لپاره دا دوه خبرې پکار دي هغه وخت مخامخ توره جنگیدل نو مخامخ توره باندې چې جنگیږي نو غټ بدن پکار دی چې خبر مضبوط توره گزار کړي چې دونه پتلاخه هغه ته چیف آرمی دی او ټول خلاص کې هغه څه په سود بچا د دیوال نه اپا ورته دې بس دا دې کار مناسب دی نو ځکه الله فرمایي دغه جسم ور کړی دی د خطر چلول شي مضبوط سره دی او دویمه په چیف آرمی کې پکار څه شي دی هغه هنر پکار دی چې په دې جنگي امور پوهیږي په علم دا دوه خبرې دي یو چې کوم دی په جنگي امور پوهیږي او دویم د کېدار چې ستاسو سره جسامت شي هغه وخت کې مخامخ تور وا دا دوه خبرې وي دا دواړه باندې کې وي دا تعریف د چیف آرمی لپاره زمونږ په دې زمانہ کې چې مخامخ جنگیدل خوشته دي
نو چې نشته دا یو سیس پکار دی چې هغه علم دی چې په جنگي امور پوهېږي او دویم ټکی له پکار دی چې تا سره جنگي امور باندې کوم پوهېږي او تا سره بیا لږ دی چې دا وسایل استعمال کړي یو توره د خالد او دویم له د خالد دی دا دوه څیزونه او دا به انشاءالله د بلقیس په واقع کې بیا راشي بلهذا د چیف آرمي د هغه زمانې تعریف دا دوه ټکي وو چې زاده فی العلم والجسم خو علم د مراده هغه علم د جنگي امور دی چې ته په جنگي امور پوهېږي چې کوم دی چې خلک مقابله د دشمن څنګه کوي په دې پوهېږي دا دواړه خبرې په دې کې شته والله يؤتي الله ورتي ملكه خبر حكومت من يشاء تعالى چې خوښ شي والله الله واسع عليم فراغ علم ولاده وقال لهم نبيهم دې بیا شکیان نو پیغمبر وته ویزه تاسو د شک ځای لکول د لپاره تاسو اطمینان د لپاره الله به تاسو ته نه خراولېږي چې تاسو یقین پیدا شي چې دا سره الله مقرر کړی هغه دا چې دوی نه په یو جنگ کې د یو صدق هغه صدق کې د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پټکې داغه پړې بازي سيزونه دا پکې پراته وو د تورات تختې پکې پراته دي چې دې په جنگ او د صدق به مخ کې وړو او چې سونه به د مخ کې ته دومره باغې د لپاره پته ملایي دا ته کافرانو تختولې پیغمبر وته هغه چې کوم صدق تاسو د کافرانو تختولې اب تاسو ته واپس راشي او د کور ته راشي دا د نقشه د بشره هغه صدق چې په کوم ځای کې الله باغ کافرانو باندې عذابونه شروع هغه دا شی واغستو اته یو هغه کلی به عذاب راغی اب یو بل کلی ته هغه به عذاب په دوی قید کې څو خزه وناغي وته تاسو په دغه عذاب دا د بني اسرائیل صدق ته واپس هغه لوي دوی بوله کې چې کوم د گاډي جوړ کړ د ویانو د صدق په کې کېغلو او دا گاډي د بني اسرائیل سره تراولې کړ صدق د تاغه را چې کوم د تعلق ورته وته تاسو له صدق خبر شي دا چې کوم دغه د بشریت نه الله مقرر کړی نو آیات یو مطابوت تاسو ته براشي هغه صدق به سکینه په دې کې آرام دې نه د کوم طرف تاسو رو باقی درو باقی مانده سيزونه دې ما ترکاغه چې پریږي آل موسی و آل هارون دې آت مقحم وی زائد هغه چې پریږي د موسی عليه السلام او هارون عليه السلام تحمله الملائکه دا بارکړي فرشتو ان فی ذلک بشک په دې کې آیت نشانه لکم تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان بدی نه خاصه خو بهر کې دی اومنو تعرض بشراله فوجونه برابر شو رواب شو چې کوم دی جج لپاره بلما فصل کله چې پیر شو تعرض بیر جنوی د لخر سره ځان سره چې کوم د لخر روان کو او ویل شي چې دا 80000 پورې اقوال راغلي دا بني اسرائیل سره روان شو 80000 پورې دوه فوج ځان سره روان نو قال ان الله بشک الله پاک مبتلیکم امتحان دی پتا سبینا هر باندې هر سره مخکې نه روان دي الله امتحان دې چې تاسو به دوه بنسئ الله ته نسبت ولي کوي د وجه دار چې دا بشر مقرر کړي الله دې چې دې څه خبره کوي نو هغه الله ته نسبت کیږي الله دې بیا دا خبره کتالوت پیغمبر وی نو الله توحید وکړه او تالوت پیغمبري دا ثابت نه ده نو د سره چې کوم پیغمبر دې الله هغه توحید وکړه چې دې تالوت ته وایي چې دې قوم ته وایي تاسو ونسئ پیغمبرو ته وی ان الله مبتلیکم بنا هر پدینه سره چې تاسو باندې نه مکمل وبنس کوي او خبر باندې خطر وی دا دای خپته ته باندې وترس خوای د ګرمه نه د تد نه خطر سیدلی دی او دای وبنس بیا کس کوي امر شریف من هو که چاته نه اوس کلی پرې سمې دا به زمانه نه ای عمل لم يتعبه چې چاونه سکلی د سره اون سکلی دا زمانه نه یو فإنه من البته کبیام خامخاس کوي الا من یو طرفه مگر هغه سوچ هغه راوړي غربتنی ولفا بيديه په یو لاس سره به خیر نو بهتر خدای چې د سره بس کوي به بدل کړي یو لاس راوړي او چوک اوس کې خیر دا دوته نه ما خودور بس کوي نو چې دې ورسېدل دا کوته ګرمي و سر په پرې وته بشریبو من هدن اسکل اکړه الا قليلا منه مگر لقد وای کې د 80313 کسان مشهور قوتدار چې دوی دا وګورس دې دور غونډه وسکه لہذا مسله دی او بوس کلو چې کوم دې استحبابي طریقه چې پور کوټي دوه کې راوړي یو ته وګوري بیا چې په دریو ساګانو باندې په بسم الله سره وسکي دا طریقه ده کله دې کې څه خاوري پراته او کوي به نه خاوري ته چخچه بل څه پراته نه او بیا با بسم الله باندې یو ځل خلیته بیا باندې لري بیا خلیته بیا باندې په دریو ساګانو وس بهتره کله فرض دا سني بل فرالس کې
جایز ده قرآن معلومیږي من اغترف غرفة دا جایز ده نیر په سر باندې ولاړ او بلاله په لمس کې نو دریمه طریقه چې اوس تو ورشه په دې نه د پاسه سملی او سکي دا ټیک عربی کې د تکر عوته دا ټیک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو باغ خبرله باغوان لګیدل په خپل باغ وکړي او ته باغوان کتا سره وب چې کوم دی په بش کې وی چې د شپې د یخې کړي ساتلې وي نو مولرا او کدا سنې وب نو کرعنا موږ په دې لختي د پاسه سملو د دې نه ووس باغوان وته نه جوبره سره شتي دا به دا طریقه و چې ماښام به مشک کې واچولې ونې پسې بیا ویزات کړې د شپې به یخ هوا باندې هغه یخې شوې وي دې حدیث باندې محدثین ذکر کوي کتا سره وبنې نو کرعنا موږ په دې لختي باندې خله کېږي چې ووس د پیغمبر علیه السلام په لختي خله ایښې نه ده خو ویلې دي چې وی د دې نه جواز معلوم دي لهذا که په لختي باندې خله کېږي او ته اوس کې نو ټیک ده درې وړه طریقې انو دوی اوس کې لا قلیل مگر لکه کسان داسې چې هغې ونس کړي فلما جاوزه کله چې جاوز واخت دا طالوت هو د دې نهر نه دا هو زمیر نهر ته راځي د زمیر مستقر پکې طالوت ته راځي پورې وته دا طالوت هو د دې نهر نه دا هو زمیر دا به تاکید دی ځکه چې ولذین په دې باندې عطف د جاوز لاندې دی هو دا طالوت والذین هغه کسان امنوا معه چې هغه سره ایمان راوړل نو قالو دی وی د دې قالو د طرف فاعل صوت دوه قول ورپکې دي بعضې دا وایي چې د قالو هغه کسان فاعلان دي چې کوم د اوبې اوس کوي هغوی دا وویل لا طاقت لنا نشته طاقت زموږ دپاره هر یو من نن ورځې بې جالوته د جالوت و جنودي او د هغه د لښکر سره د دې خېټې وپړسېد یارې چې موږ د تګ نه یو دا پاتې شو او هغه 313 چې کوم اوبه نه ویس کړي قال الذین هغه چې کوم هغه کسان یظنون چې هغوی ګمان کوو دا د هغوی وینا یو قول دویمه دا ده چې دا کم کسانو اوس کله خو پاتې شول دا 313 مخکې لاړ دا چې هلته ورسېده موقع ته د په دې 313 کې څه داسې دي چې کامل مسلمانان څه پکې داسې دي چې هغه اکمل ترین مسلمانان دا نور خو پاتې شوي او اخوا د جالوت سره 2 لاکه فوج راغلی هغې سره 2 لاکه دي او دا 313 دي د دې کامل چې سوچ وکړه لکه موږ 313 یو هغې 2 لاکه دي لا طاقت د دې خلکو مقابله په ډېره ګرانه ده په دې 313 کې چې کوم کامل ترینو هغوی پیدا وویل انه ملاقو الله دې مخامخ کېدونکي د الله سره کم من فئة قلیلة ډېر کړه یو جماعت ورکوټې غلبت هغه غالب ګرځېږي فئة کثیرة په جماعت وی باسم الله د الله په حکم والله مع الصابرین الله سره د صبر کوونکو نه دی مقابله وشوه کله چې دوی تل الله پیغمبر ته وحی وکړه داود علیه السلام د ځان سره بوتل دا نوجوانو ګډې ویزې ساتل د نورونه هغه عمر کې شریکان دې ځان سره واخ د چې دې روان شو د ځان سره یو درې کاڼي راواغسته پخوا به داسې یو څیز و چې کوم دی پړی به و د په دې منځ کې به دغه شاکي څیزو له کلاو جوړ کړی و او دې خوا به پړی و دې خوا به پړی و نو دا دواړه یې په لاس کې ونیول په دې ځای کې به کاڼي کېښود سر نه به یې تاو کړو دا یو طرف به پرېښودو نو کاڼی به لاړ موږ ورته بچو ورته وایو دا باجوړ کې ډېر لوی رواج و د دې کار دا اوس پورې دا شو کېدای شي اوس په بیا باندې چې کم درو پړی په دې منځ کې دومره پټا پوتې جوړ کړي په دې کې کاڼي کېدي او یو ګوتا چلی دا بل ګوتا کې ساده تاو کې دا یو طرف پری دی نو بس به کاڼي کاپی لري د سره دا مچو غند وسره دا او درې کاڼي ځان سره واغستل کله چې دې میدان ته مخامخ شول د کافرانو مشر هغه راوته جالوت هغه وخت چې بچا مشرک ول بیا به دې چکېدو اوس په بوزدله زمانه کوم چې مثال په تور بشي د خودونو په کوټو کې پټي شي چاته زیب نه معلوم پر دې بچی جنګي نو بیا مخې ته راووتو دا ډېر د بدن نه غټ دونه پورې غټو چې دی په اس څومره خپې به لاندې ځمکې ته رسېدی دومره غټ او سره چې کوم دی خول او هر څه چې صرف د سترګې معمولي ښکاري داود علیه السلام همدغه څه یوازې راووته لاس کې دغه مچو بنده دې بل سره توره ده هر څه سنډالو سره برابر نو ورته ویل چې دا ته څنګه راوتې ته زما مقابله کې یو خو ته بدن د ورکوټې داود علیه السلام بدن د مادرې هم او بل د پلاس کې بچو غنده ده په دې خو هلک سپي ولي دې باندې خو مقابلې نه کېږي نو ورته ویل ته د سپي نه هم بدترې د سپي نه هم بدترې په همدې شي باندې وله هغه ورته کار شو نو چې هغه کار شو داود علیه السلام دا شی د سر نه تاو کړ چې ټس د یوه سترګې دې وویشته شاته یې د دماغ وویسته شی پرېوته نو چې جالوت پرېوته چې کوم دی چې مشر مړ شي نو په دور کې پخپله چې کوم دی خبره همت وکړلی شي بس جنګ شروع د
نر هغه چې وته ولما برزوا کله چې مخامخ شو تجارت سره وجرود یو داغه د لخر سره قالو دی ربنا اے رب زموږ افرین علینا لا توي کې موږ باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط ک زمو قدمنا ورسولنا مولای برادر کې عدل قوم الکافرین قوم کافرانو فهزموهم دی شکس ور قومات ور کدي کافرانو باذن الله تعالی په حکم وقتل داوود قتل ک داوود علیہ السلام جالوت کافر لرا واتاه الله الملك ورکړه داوود علیہ السلام ته بادشاہي په دې وخت کې د روس ته بادشاہ شوی والحکمت الله ورکړه حکمت قوانین او دستور د بادشاہي وعلمه الله دل تعلیم ورکړه بما یشاء اجل الله وخشوا ولولا دفع الله الناس كنه د فقول الله انسانان در بعضهم بعض ببعض بعض دور دا کافرانه په دې مسلمانانو نه د فقوله لفسدت الارض فاسد شوب وزمك ولكن الله ذو فضل خاوند فضل على العالمين فمخلوق تلك آيات الله الآيات الله نتلوها عليك منذ تأتى بالحق فحق سرا وإنك بشكل من المرسلين خام خير أنبياؤنا تلك الرسل تلك دا اشاره دا جماعت دا اشکال دار چې تلک دا کو اشاره د مؤنث ده او مخکې انبیا ذکر شو خو مذکر دي جواب ته نه ده تاسو وایي ضمیر دی یا اشاره دایر شي په مابین د مرجع او د خبر کې لحاظ د خبر اولای دلته الرسول جمع ده د کې تانیث پروت دی د خبریت چې کوم دی لحاظ شوی د ذکر تلک مؤنث اشاره ذکر شوی دغه انبیا دي قد ولنا ورواله ورکړه بعضهم بعض بر علی بعض نور باندې بعض کو ورکړي په بعض نور باندې مختصر مسله داسي دي یو پیغمبر اغلا ورواله ورکړه په بل باندې د دې نه منه عمره او احادیثو کې اثبات عمره د منه لپاره دوه محمله مختصر وایي د یو پیغمبر فضیلت ذکر کول په بل پیغمبر باندې د خپل ځان چې ته پکې د خپل ځان تفصیلی کې دا پیغمبر داسې غوړه دی او دا بل داسې دا منه دي ته په دې څه پوهېږي چې کوم چې ته یو پیغمبر نه ورواله او د بل غیر ورواله دا ته نشي کولای دویم د دې نه منه راغلی دا چې د یو پیغمبر ته ورواله ذکر کې او د بل توحید ذکر کې د یو پیغمبر داسې ورواله چې د بل سپکواله راځي دا به من ځکه سره روایتو کې پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تفضلوني على موسی تاسو زما فضیلت موسی ما بیانوي تاسو زما فضیلت په یونس ابن متا ما بیانوي دې فضیلت نه من راغلی دا غي من دا وجه چې ته د پیغمبر علیه السلام صفات ذکر کې او د هغې په مقابل کې د موسی علیه السلام سپکوالی او تحقیر ذکر کې یا د یونس علیه السلام تحقیر ذکر کې نو د دې نه باندې راغلی چې لا تفضلوني دویم نفسي فضیلت دا ثابت دی قرآن مقدس وایي فضلنا بعضهم على بعض بیا د بعضو انبیاو فضیلت په بعضو باندې په خپلو کمالاتو سره دارنګې په ثواب د ورځې د قیامت سره بیا د دې امت اجماع منعقد ده چې د ټولو نه افضل هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه افضل دا دی په دې باندې اجماع منعقد علامه تفتزانی د پیغمبر علیه السلام د فضیلت لپاره آیت کریمه مخکې را روان دی هغه ذکر کوي کنتم خیر امت دا آیت ذکر کوي او وجه دا ذکر کوي چې کنتم خیر امت دا امت چې بهتر دی دا بهتري د امت په سر وي دا امت څخه بهتر دی په ټولو امتونو کې چې د دوی پیغمبر دا بهتر دی په ټولو انبیاو کمال د امت دا په کمال د عقاید سره وي د اعمال سره وي دا امت بهتر دی چې عقیده بهتر ده عمل بهتر دی نو امت بهتر دی او دا کامل عقیده او عمل د پیغمبر خو ولې دی نو ځکه پیغمبر د دوی بهتر دی هغه د دې مسله ذکر او حدیث د مسند احمد کې راغلی انا سید ولد آدم پیغمبر علیہ السلام فرمایي د آدم علیہ السلام د اولاد سردار زید تزانی دا ذکر کوي یو جدا چې پیغمبر سرداری ثابتېږي خو د آدم علیہ السلام په اولاد ثابتېږي په آدم علیہ السلام په فضیلت نه ثابتېږي نو ځکه هغه دا ذکر او جمهور دا ذکر انا سید ولد آدم د آدم علیہ السلام په اولاد کې زه سردار یم یو ټکی خدا بیا فرمایي ولا فخر دا ز فخر د پاره الله دا مرتبه راکړي وبيدي لواء الحمد قیامت کې به دا جنډه د حمد دا زما سره وتحته آدم ودونه زما د جنډې لاندې به آدم علیه السلام او دا غونډه پورته کیږي نو کو اته بسر کې چې انا سید ولد آدم دی
دلته آدم علیه السلام په خپله پکې عیسی وتحته آدم ودونه زما د جنډې لاندې به آدم علیه السلام او د هغه ټول بچي به زما د جنډې لاندې ولاړ دا بشري او سرداري واول من تنشق عنه الارض زه اول هغه کس چې زمکه به د هغه نه سیري شي د قبر نه مړو بیا زه راپاڅېږم واول شافع وشفاع اول هغه به چې زه به سفارش کوم او اول هغه به چې د جنت دروازه به اول زه ټکوم دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام هغه سیادت دی چې امت په دې اتفاق دی چې د ټولو نه افضل نبی کریم علیه الصلاة والسلام منهم بعضې په دې کې من هغه کلم الله چې خبرې کړي الله پاک د هغه سره په دې کې مشهور حضرت موسی علیه السلام او چې الله خبرې کړي چې موسی علیه السلام سره کړي په معراج کې د پیغمبر علیه السلام سره هم شوي دي که دا فضیلت هغه لپاره دی نو د لپاره هم دی ورفع پورته کړي بعضهم بعضې د درجات په درجو کې واتینا ما ورکړو عیسی علیه السلام چې زوی د مریم د البینات واضح دلایل وایدناه موږ دا مضبوط کړو به روح القدس په روح پاک سره روح القدس د معنی کړي ولو شاء الله قد الله وخشي مقتتل الذين جنگ بدو کړي هغه کسان من بعدهم چې رسد دوی نو الله بدا تکوینا سم کړي او دوی جنگ عمل کړي من بعد ما پس هغه نه جاءتهم البينات چرا دوی توازیح دلایل ولكن اختلافوا لكن دوی اختلاف وکړ فمنهم بس بعضی بدوی کې من امن هغه چې ایمان لري منهم بعضی بدوی کې من کفر هغه چې کفر یو ولو شاء الله قد الله وخشي مقتتلوا دي بقتال نو کړي تکوینا به دي سم کړي ولكن الله لكن الله يفعل كما يريد اغشي راته يا ايها الذين امنوا دقيقان مساله وترغيب الانفاق ایمان ولو انفقوا تاسو خرج وکئ مما رزقناكم هغه چې ما تاسو درکړي من قبل اياتي مخکې دا غیر چې راشي یوم داسې ورځ لا بيع فيه چې په دې کې به خرڅول اغستل نه الا د قیامت ورځ نو انت سګټه نشته ځکه چې خرڅول اغستل پکې نه کېږي ولا خلا اتبا دوستانی نه خدا دوستانه د کافرانو باندې ذکر بل فرمای الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون ولا شفاعه دې ورځ به سفارش هم نه د سایتونو شفاعت دا من معلومي او سونه اثبات معلومي دلته من چې لا شفاعه سفارش نشته ذکر معتزله خوارج دې شفاعت نه اهل حق د دې تو مطلب مختصر ذکر کوي یو ولا شفاعت نشته له خدای لپاره د کافرانو کافر د لپاره سفارش نه مؤمن د لپاره شته تا سره په دې ترجمه دلیل سره چې د کافر د لپاره سفارش نشته او مؤمن د لپاره شته دلیل پیدا کړي والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دي دوی د لپاره سفارش نشته دوی په خپل چې ولا شفاعت نشته خو د زور داسې څوک نشته چې هغه د چا سفارش په زور باندې وکړي څنګه په دې وخت کې سفارش کیږي مثال یو سړی د ستاروري نیولې دي او هغه چې کوم افسر نه راپری دي دی خو بالا افسر هغه ته ټلیفون وکړي سیل په کوم ځای کې وایي چې په دفتر کې به سکه په کرسي کې ناست یم نو دا بلانه کس پرې دا وخه او کنه د کرسي د خپې د صدور په ځای درې کول غواړي وینه چې درې کو مې نه دا کړي اوس پرې په سفارش قهري دي تاسو سفارشونه دنیا کې کوي دا ناروا دي حرام دي د الله په دربار کې داسې نشي کولای په دې باندې دلیل دا مخکې را روان دي چې کوم دي چې ولا يشفعون الا باذن راغله اجازه سره سفارش وي د اجازه نه بغیر سفارش نه د آیات دا دوه مطلب ویل شي الله لا اله دې ته آیت الکرسی وته ځکه په دې کې د کرسی ذکر دی قران مقدسه کې دې ته عظیم آیات ویل شوی حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ته پیغمبر علیه السلام فرمایل ابی سے د قران عظیم آیات کم یو هغه ته آیت کرسی نبی علیہ السلام داغه پسینه لاس کې خودو او ته به تا علم مبارک شي علم د ته مبارک شي چې ته باندې کوی د تعظیم آیت ویل شي لہذا ډیر فضایل د دې راغلي دي چې سره د فرض باندې د رسول آیت کرسی ویل او روایتو کې دا دي چې د دو او د جنت په بیس کې حائل هغه مسره مرګ چې د فرض باندې په آیت کرسی وایي د الله باندې جنت ته او چې دا سحر دوه کرتی وایي او ماخام دوه کرتی وایي نو الله بس تا د ورځې او د شپې حفاظت کوي بیا د بهره سره په د واقعي ذکر د حفاظت مطالب په دې آیت کې الله لس جملې ذکر کړې دي او دا لس جملې د الله د عظمت دې آیت کې لس جملې دي او هر جمله د الله د عظمت ده الله پاک لا اله نشته لا د عبادت الا هو مگر دا الله دې
یو جمله الحي القيوم دا الله حي دی او قیوم قائم دی الله کې حیات دی بل ته حیات ورکی الله قائم دی بل ته قیام ورکی بل جمله دریم لا تاخذه نسی الله لرا سینه پرکلی دې ته وایي چې سړی د خوب راشي داسې دیګه ولتي وخوري دا اول د خوب چې کوم حالت ولا نوم او الله د پر خوب هم نشته لا تاخذه سینه یو جمله لا تاخذه نوم خوب په هم درځي بل چې له دا الله د پر ما په سماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او ما په الارض هغه چې په زمکو کې دي اسمان او د زمکه تمام مخلوق د الله عبید دي بل جمله منزل الذي سوق دا هغه کس یشفع چې سفارش وکړي عنده دا الله په نسبت باندې سوق سفارش کوي شي نه الا باذنه اوس په تاسو مسله ذکر کوي ولا شفاعت اذنیه شته شفاعت قهریه نشته بل جمله يعلم الله بويږي ما بين ايديهم هغه چې د دوی مخې ته او ما خلفهم هغه چې دوی نه رستو دي مخکې رستو ستانه صرف د الله په علم کې بل جمله ولا يحيطون به حتى نشي کولای به شي پس شي سره من علمه د الله په علم الا بما شاء مگر هغه چې د الله خو خشي من علمه د علم نه مراد معلومات دي د الله په معلوماتو څوک حتی نشي کولای او چې د الله خو خشي او ساده صحیح سوال کی بل جمله وسع کرسیه فراخ د کرسی د الله پاک السماوات والارض اسمانونو زمکو ته د کرسی نه مراد څه شي دی د بعضی فرمای مراد د کرسی نه علم دی وسع کرسیه فراخ د علم د الله پاک اسمانونو زمکو ته دا بعضی معنی کې خدا تعویل دی خدا تعویل او مصدر علم خدا اوس مخکې ذکر شو یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم نو کرسی په خپل معنا باندې پرې دا وخت د الله یو مخلوق دی حدیث کې دا راغلی دا و اسمانونه او دا و زمکه دا چې راجمه کې د کرسی په نسبت داسې د په بیابان کې چې سړی و بنگړي واچي بیابان کې ته و بنگړي اچي دا و څه حیثیت دا چې د کرسی غټه به دا کرسی د عرش په نسبت باندې د ورکوټه د عرش داسې دی غاړه ولا يؤوده بل جمله نستړی کی الله در حفظهما حفاظت د اسمان او د زمکه د دې دوړو حفاظت دی خو الله مستړی کیږي نو بل جمله وهو العلي د الله وجل العظیم لوی ذات لا اکراه فی الدین مدینه منورې نه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنو نذیر دا چلاوت کول د پدې بنو نذیرو کې د انصارو بچي هم بازي د دې انصارو چې بدچا بچي نه پاتې کېدل هغه بداو بدل ک الله مال بچي راکو کنه زبدې يهودي جوړ کړ ځکه دا خلک اهل علم او خلق سره قدر پدې وخت کې به توري مثال بچي دې کېږي یره ک الله بچي دې راکو زبې مدرسې ته عالم به جوړو قاری به جوړو دا ډېر بچي د دې انصارو د دې يهودانو سره غټ شي دا وې سره چې هغه چلاوت کېده خو دې وسره انصار یې په خپل بچي په زور دي سره او په زور به ایمان راوړ الله فرمایلا اکراه فی الدین دین کې بچا باندې زور نشته دین اسلام بچا باندې په زور بدل نشته اول دعوت ته چې ایمان راشه ایمان دې راوړو جو خبره ختمه او که ایمان نه راوړي بیا دویم نمبر اسلام کې دا طریقه ده چې ته د الله بزمکه اوسېږي د الله د اسمان د لاندې اوسېږي د الله اوبه هوا شپه ورځ یخني ګرمي دا انرژي حاصله نو کرے خبر کا الله د اسمت کې د دې کرے خبر کړو اصل ته الله نه باندې پردي کور کې اوسېږي دا کرے الله مقرر کړی دا ته ورکړي دي مسلمانانو ته دا مسلمانان د الله سپایان کرے ورکوا دې ته موږ چیزې وایو چې کرے ورکې دې څه نشته اوسېږي کافي دی اوسېږي او کله دا نه کې نه خو الله باندې مالک د اسمت کې نه او د زمکه او د دې کور مالک ته کریم نه ورکي نو باغی شو دا خو په دنیا کې دا طریقې چې ستا کور یو څوک نه په زور ودی شي نه تا باندې نه تا نه کړی دا کینته پرې دي چې هر کله بیا باغی شو د الله په زمکه اوسېږي د الله په اسمان لاندې اوسېږي دا خوري اسکی آب او هوا او ای الله نه من الله به خپل سپایانو ته وي د غازیانو ته وي دا سړي و بیا درې نمبر د غزا مسله اقرار په کوم ځای کې اقرار په اسلام کې سر شته دا اقرار پیتی قد تبين الرشد تاخي سرخ کار شوه د هدایت من الغی د گمراهینا اما یکفر چا چې کفر وکړي بتواغوت په شیطان بتواغوت په بوتانو او جعفر صادق معنا کې کل من یشغلک عن الحق هر هغه چې تا د حق نه مشغول کوي دا ستاسو تاغوت دی کته دکان بندي کته بابو سیب د خپل دفتر بند کړي کته اړ یو څه چې د الله نه مشغول کوي دا بس تاغوت دی
د کفر او په تاغوت او ایمان ورو په الله باندې فقط استمسک تاقی صد منګولي ولګولي په العروه الوثقا هغه سه مضبوطه لکه سو عملها دا غن فرق کټ کېدل نشتی والله سميع عليم الله ورته کې دی کوی دی الله ولي الذين الله دوست هغه کسانو دي امر چې مؤمنان دي کوم انسان چې کلمه وي بس ته الله دوست شوی الله لکه د دوستي الله سوار کړ بیا باز دوست با وفای الله په احکام عمل او باز دوست تکماری بے وفائی دوستی ظاهری نه خو باطن کو سره دوستی نه ساتي دا مؤمن انداسې دی چې به احکام کله موز نه کوي کله بروانه پته نه کې غدار دوستی یخرجهم الله دی وباسی من الظلمات د تیارون الا نور رڼا تا ظلمات د مراد کفر دی دا په جمع ذکر شو ځکه چې د کفر انواع ډیر دي او نور مراد د ایمان ته وباسی او نور مفرد ذکر کې ځکه چې ایمان یو دی والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اولیاء او طاغوت د دوستان دي شیطانان یخرجونهم دی وباسی من نور درنا الى الظلمات تور تبرتا اولئک اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه وي ډډلې جوړې شول یو د الله دوستان دي بل د شیطان دوستان درې واقعي ذکر کې یو به چې کوم د هغه چا واقعي چې د شیطان دوست دی هغه ته وکړو د شیطان دوست یې سميږي نو علم ترى تنور الى الذي اغكست دا اغد شیطان دوست درنانه تور تم د بوتله جمهور فرمایي دا نمرود ابن کنعان وتوي نمرود تفسیر خازن ذکر کړی دی چې په دنیا باندې صدورو کسانو حکومت کړي دو کافران دي او دو مسلمانان دو کافران دي یو نمرود دی یو بخت نصر دی په ګڼه دنیا حکومت کړي او دو مسلمانان دي یو سليمان عليه السلام دی او بل ذوالقرنین د دې نمرود او چې کوم دی یا خو په ګڼه دنیا حکومت دی او یا ډېر په اکثریت حصہ باندې دی حکومت دی ذکر دې مسله اس قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي زمر هغه ذات یحيي جمع کول کوي او تبړ کول کوي دا الله په شان کې دی او دهري سره مناظره هغه الله نه ابراهيم عليه السلام الله باندې چې هر کله ته الله شته د الله په وجود باندې دلیل وایي نو ښکارا ده چې د الله په وجود باندې کم ده یو پاک انسان راونی او سره دې کټ کو باندې کړه او بل کا سزاوار چې هغه قابل د مرګ هغه پرې کو ژوند ولور کړه نو قانون دی چې کله مناظره کوي او ته په خپل مدعا باندې دلیل ذکر کوي او استاد د دلیل جواب پوښو ستا خبره ختمه شوه توبه ده د مناظرې طریقه د دې ته وایي چې د عدم نه وجود ته راوړي د جماعت نه حیات ته راوړي ژوند دې ته او ممات دې ته وایي چې دا جمله روح پکې دي همدغه سی ولاړ بغیر د اسباب ورته روح لري دې ته وایي قتل جدا دي ممات جدا سره د سی ودرو اوس ته روح راکړه بیا به تا خطر راوغست سر ډولو دا قتل دې ته ممات نه و دې سړي جواب نه کړ کله جواب کړي بیا ابراهيم عليه السلام دویم دلیل نشو او نه حق او دا جواب ولا چې وینکو نو مجبورن خدا مغالطه وکړه نو هغه ازهر کلر چې سره مغالطه کړي چې بل دلیل ذکر کو اوس ته لا جواب دا مناظره وکړه د لپاره ډیر گنجائشونه وخه او د مخکې قدر کې نه پد د لپاره گنجائش نو چې د ویلې د انور سره اوچتو خدای ونه ځکه ونه چې یو خو کده دا ویلې چې د در زره اوچتو دا ناس خلک چې ګردین هغه ته پته او جابودینه ته خو په 2 کاله مخکې نه وي سل کاله مخکې نه وي دا نور خو د مخکې در روان دي انور زره اوچتو د بټی خبر نه سوال کوي او دا نور په دې بل طرف راځي او چې په دې بل طرف راغلی نو تاسو ورکوټي خبره نه دا یو عجیب انقلاب دی یا خو دنیا ختمي او یا به داسې کېږي چې دا دومره انقلاب خلک ویني دا غوړ خلک به د ملګري کېږي یا خو دا خلک د ملګري سلام پړ شي او چې هر کله پړ شو به د مخکې نشي دا مخکې دلیل څنګه ذکر کوي تا ته چې دا پړ نه دی دلیل جواب نه دی شي ته مخکې د دلیل جواب وکړه چې دا جواب شوی وي بیا ابراهيم عليه السلام مخکې نشو شوی او ته جواب نه دی کړی او دغه دلیل د بل تلاړ دې د لپاره چې دا بل دلیل اظهار دی ال ته چې کته مغالطه وکړه چې په دې بل کې مغالطه نشي کولای نو ځکه بل تلاړ ابراهيم عليه السلام ته بين الله بشک الله پاک اتی بشم سرات پاک په نور سره من المشرق د مشرق نفاتی به حاتراتو کبدی من المغرب د مغرب نه پتی یو کلی دا وخت نصر ظالم او دا غون خار وران کړي دی لوټي لوټي پروت دی جمهور پر دا عزير عليه السلام
دې رااله چې وی کته الله پاک دا خو دې آباد خار او دا خو بالکل تاس پروت دی دینه بکی دې شي چې هغه مخکینه خار ته به جوړ شي دا بس جوړ وهي خاويه پروت على عروشها بخبر چتونو وقال ذي ان يحيي سك جمدي کی هذه الله دې در الله بیا به خار څنګه جوړيږي بعد موتها پس د مرګ فاماته الله پس د مرګ الله پاک په اتعام السل کالا دې دا سره مخکې لاړ وستړې شو راکو شو دی ودې لاندې دمو خاري وټړو او د سره د انځ دا دون خار آبادی او په دې څنګه دا د ودې لاندې پروت دی نو دا خلک چې کوم د دوه چې سي راځي د میګانو په شان تاسو غوډه کې پاسه دا څنګه چې پروت دی اصل کار پروت دی څوک تاسو د اصل بنیادی ته کې دا چې دا چاري ده دا د شپاره سم سي پاره کې دا موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقعیت هلته دا مسئله نو الله د خلکو نن پټ ساتره خار واپس جوړ شو د پیښور خار آباد شو سل کاله پورې زمانه الله بیا راپورته کړ لما قدرت وسوینا انو ثم بعثه قال او كم لبست صون وقت تر کړه نو قال د ویلا بست یوم انذر داسې سیس ته چې دا په ورځ کې خرابېږي شربت زر خرابېږي کم سي چې زر خرابېږي هغه به در ساتل سر او خر یو زناور دی دا ورځ دوا اپتا دوا باندې کې به ایست دی کم سیس چې هغه نه خرابېږي هغه به خراب کړي ورزقو ورلا حمارک خپل خرتا هغه ټوکړي ټوکړي شوی ولنه جعلک د فرد چې موږ ته وګرځو آیت للناس نشان د فرد انسانانو چې قیامت حق هغه د پاسه چې کوم د سرمن چړاو شو خرچ کوم د بالکل مکمل شو الله پاک ساوا چولا جو خرچه دې چې کوم د څه وکړه دې په لور شي زو حسن حرکت ورکو ثم نكسوها باغند ودي طلع ما وقع ولما تبين له كل شيء قال شو ده كانوا قال ذي اعلم زقويك من الله بشك الله على كل شيء قدير بهر شيء قدرت والا ده تري مواقع واذ قال ابراهيم كل شيء ابراهيم عليه السلام ربي ازبار باريني ما تو خي كيف تحيي الموتى تمسك جمدي کې بڑا سه حضرات پروي دي راو تو سمندر کې نشته خو بیا د سوال کوم لکه اطمئن نه کې دغه پر چې مضبوط شي قلب زماړو یو چې کوم ده علم دي اخوشتي یو مشاهده چې بسترګي وینم دلته وی کیف مشاهده باندې وینم او مشاهده ډیر اوچته د علم اوله سپاره کې متخبره کولا موسی علیہ السلام ته الله په کوه تور کې خبر ورکو ستا قوم د سخی عبادت کوي غصه خفته خو هیڅ سب لکه تخته راغستې را روان دي او چې کله راورسې د پستر کې وکتل چې دا قلبي د ابراهیم علیہ السلام دوست دی وی الله دا باندې بسنګ ته جمع دي کې یطمئن قلبي چې زما دا دوست مطمئن شي هغه د پاره سوال کړي ابه کې ځان ته پروت خبره کړي وقال الله ته فخذوا لي اربعه من الفيل صدور برغه فسره تاوس فسدس وني صد تاوس وخر اسي دا وخه الوزينه په دې سمکه به دا وخه داسې را غړي او روانه به دې سر پسې باندې خري دبل زیرو دبل زړه پسې باندې خري تاوس ورش بیا چې کوم دا چل د اثر په لاس کې ونی ساده چل وخه راځي د دې غړو نه به دا وخه را غړي او د پسې باندې خري نه خري ځکه د الوتلو خبرو مسائل اوس په نفقاتو کې تفصیل دلته مثال دا برابر نه ځکه الله پرې مثال دا هغه خلکو یو پیقون نته نه پخا کې وستا مثال کما سری حبت استا مثال فشاد دانی نستا تشبیه د دانی سره صفر نه پخا خطه خرچه کې انفاق ولا خطه نستا مثال خد دانی د دې وجنا د حذف د مضاف مثل نفقات فی سبیل الله کما سری حبت مثال فشاد یو دانی د البته چې راز درغون کې 7 سنابل ووږي یو دانه دی وکړه او هغه د قوت څنګه راوچته شي ووږي ونیول او په کل سبولت البحر وږي کې می اتو حبس دانی وی یو دانه په وسو بدل شو دانه پکستا الله په یو وسو بدلی والله یضاعف الله دوی چټکی دی مې یشا چاله چې خوښ شي اخلاص دې سیوا د رسوار لسوا اخلاص دې سیوا د 2800 چې څومره تدا سي اخلاص یې والله الله واسع علیم فراخ علم والا دې احسان پیدا کې تا چې کوم د خیرات او زکات غنم جوار ګړه دی ور کړی دا بیا بل ورځ چې کوم ته پسې خپلان کې ته وایرا شمول شاله غنم پاکو دا غنم پر سره پات زکاتونه غستې شو غنم شي پاکول نمبر بچا احسان وکړه ولا اعضاء او چاله چې کوم د zarar او په ورکړه zarar هو په ورکړه چې چا سره احسانو کې مولوی صاحب د کپڑے واغستې اوس وتا خای مولوی صاحب رنگ خو کړ یو کو چې کوم د خبر پوری کپڑے دی وسه دارنګه چې کنده پیزا د لواغسته پولیس پیزا د مخکو کې جوړ زناور چې کنده خپل پیزا تعالی بزرګ راغلا و دا پرته نه وکړه
دا انسان د پرته باندې غم جن شي او چې چا له خیرات ورکړي او وروسته هغه تکلیف ورکړي وي دا خیرات هم ورکړه او تکلیف ورکړه قول معروف بین اخولی ومغفر او بخنا تا نسوال کی زکات راکا الله دې وبخا معاف ودا خطا خیر دا ورده من صدقه دا صدقه یتبعها ازاج ورپسې کی دا د پسې zarar اگر هغه سوال وکړو او تا رسول په ورکړي مړه شرمېږم نه سړی ځوان سړی یو سوال کیا مړه په شرم دی و شرم یو خو د سوال ضرورت تکشیبي ودا څه په دې ورکړه د دې په زیاده چر کما دا دې بهتر والله غنی الله دې پروا دې حلیم صبرناک دې یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم تاسو به تر خپل خیراتونه بالمن په احسان والاذى والضرر مکه په تمنه او چې پدینا مبادله وا برباد دې دا نه چې تا خیرات کو اغله تکلیف پر دام کله الذي بشاده کس ينفق چې د خرج کی ماله د خپل مال ریا الناس د پر د خوري د انسانانو ولا يؤمن بالله ایمان وروړي په الله باندې نه پورز د اخرت باندې په مسلوه د مثال کما سری صفوان مثال بشاد یو کانی دی عليه تورات چې باغی خوري یو کار د پاسه په خوره ده او تیز باران دا غونډه خوره ته یو له باغی د پاسه خوره نشته د چې تا کوم خیرات کو دا د خوره وستا اجر او ثواب چې تا ریاکاری وکړه دای هغه بارانو خوره غونډه یو له ستا ثواب ختم پدې کانی باندې خوره داستا اجر او ثواب چې تا بچا احسان وکړو دا غباران او خوره دې په ختم کړ اجر دې په ختم واصابه هو عبد ورسی هغه تیز باران فترکه دا پرې سوال دا خالی کانه لا يقدرون ذي قادر دی علی شیء پس شی کی ما کسب چې دې کسب کړي والله الله پاک لا يهدي القوم الكافرين هدایت کوي قوم کافرانو ته او مسل الذين مثال ده کسار ينفقون چې خرج کی اموالهم تقبل مالونو ابتغاء مرضات الله د پر د ټول د الله د رضا وتثبيت او د پر د ثابت اول من انفسهم لقد نفسونو مخک دریاکار مثالو مخکې د من ولا مثالو اوس د محسن مثال چې ته صدقه صحیح وکړي دا مثال کما سری جنت مثال بشان دی یو باغ دی به رب وته پوچت ځای باندې باغ چې پوچت ځای هغه ته هوا ټیک رسیږي نور سپوږمۍ وته صحیح رسیږي میوه دا صحیح او چې په کند کې وي او د دوه رپنای دا رنګ د ستورو او د سپوږمۍ او د هواګانو رپنای دا په سر صحیح نه کوي دا ته کته چې دا ټول باغونه دي دا یو ګوټی یو ګوټی کې ماټی دي دا کوم چې مثال د دې ماټی دا ګوټی زمون مثال په تور په جنوب طرف دی دا دانه ډیر اوچته دا هغه دانه نه کېب شمال وجه دا چې دا دانه ورته ځکه ور زمونه په جنوبي دا چې راخیږي په دې لګي دا دانه په نسبت د هغه خواګنی کاربه د دقیق یو ګوټی چې کوم داسې هر څه ته مخامخ وي هغه فصل مضبوط او خپل پیداواري نو ځکه به راوتی په اوچت ځای باندې ما اصحاب هوا به دغه سیغه ته تیز باران دا کړه د ډېرې صدقې نه غټ خیرات نو پاتت وکولها دا رزقو کې خپل خوراکات وی عفین دوی چان فإن لم يصيبها کو درسیږي ثواب تیز باران هوا پتوال د بیا پر خدا تیز باران نو پر شبنم چې وته وي دا کړه د ورکوټي خیرات نه لګ صدقې والله الله پاک بما تعملون استاسو په اعمالو بصیر دن کې دې ایا ود احدکم تو مثال بیان شول یو د من او دریا بل مثال د محسن اوس الله ذکر کوي چې تخبر صدقات په باطل وي درې مثال داسې دی یو سړی دی بوډا او داغه بال بچ دی خډیر دا غون په د باندې داغه باندې زیوالي د نفقه او د دې بوډا د آمدنې ذریعہ صرف یو بار هغه باغ ته کتل چې پاره باندې د داود د بچو گزاره باغ ورسې د خپورا اچانک په دې باندې افات رااله دا باغ ختم شو دا بوډا وسوره کوي چې مو خو صرف لکه یو باغ پتمو هغه ختم شو بل زمون آمدنی ذریعہ نشته د زیات محتاج او څنګه چې دا باغ برباد شو د شتا پریاګار خپل اعمال برباد کړی دي تبه دې نه زیات خپای ایا ود احدکم یخخی استاسنا ان تكون له جبدا غد پر جنت الباغ من نخیل کجر و اناب و انګور تجری بیه من تحت الانهار لا دغه نهر له فی حضر پر پدې کې من کل ثمرات هر قسم میوه واصابه الكبر ورسیګد ته بډا وانه دا بډا شي وله ذریه در پر اولاد ضعفا کمزوری واصابه ورسیګد اعصار هغه هوا چې داده ستاویږي نو اردو کې تبغول او موږ ته چې کوم دې د شیطان وعده وته وي دا د شیطان وعده ده سو په تبر چې دا هوا ته وشرس
نو دا تو شو دا باغ ما هر څو ځان سره اوچت فيه نار پدې کې اور وی فاحترقت دا باغ وسوځي كذلك دارنګ يبين الله بيان الله پاک لكم الآيات تاسو آیاتنا لعلكم تتفکرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ یا ایها الذين امنوا دا نفقات چې کوم شرایط ذکر شو چې ته نفقه ذکر کې کوي نو ورته الله د پاره کریم کوا بل څه مکوا اوس اوصاف د مال ذکر کیږي دا مخکې صفاتونه دا هغه سړی چې هغه انفاق کوي اوس صفات د مال ذکر کې کم مال به خیرات کې حرام مال به خیراتونه نه کیږي چې تا نوکری کړې ده او ستا 50,000 تنخواه او تا د حکومت پلان اغیستې ده په کروڑ دې صبر نه کوي اوس یې چې زما خپلې پیسې دي او دا په جومات کې کوم او دا په کې عمرې کوم او دا په کې حجونه کوم دا تمام کارونه دي حرام دا د پاکستان پیسې خوري دي مخکې دا پیسې حکومت ته واپس ورکړه دا غوړ مال پیسې دا سستا خوري دا غوړ مال پیسې او لا مغالطه پکې دا وي یو سړی چې کنده د حکومت نه مال والے دی چا په دوبه کې اغلا کړی دا چا په سعودي کې اغلا کړی دا او دته پټي واغستل دته په کوارټرې جوړې کړې اوس د پټي نه چې ګړه چې زما دغه پټي حلال صفا ګړه ده نو مخکې ځاله پټي پیدا کستا پټي چرته جدا د کوارټر کرے دا خو زما خپل کوارټر دی او حلال کرے دا ځل چې کوم د خیرات کوم ته مخکې ځاله کوارټر پیدا کستا کوارټر چرته دی دا خو د سعودي دی دا خو د توبې دی دا ستانه دی د پردی پیسو باندې شي اغستې دا د پاکستان پیسې دي چې تا په کوارټر جوړ کړي مخکې دا پردی پیسې ورکا د دین خیراتونه کول دا حرام دي او چې کم سړی ورته حلال وي ته کافر دی ایمان نه وته ځکه مسله دا ده چې حرام او حلال بالکفر دی دا نه پکې خیراتونه کیږي نه په دې باندې حجونه کیږي نه په دې باندې عمرې کیږي نه په دې کې ثوابونه شته صرف دومره چې مسلې نه خبر شي حرام مال د سره دی بدا ځان نه لري څنګه چې په کوټ کې ستا وایي ورشي او د خپې نه راکاږي او باندې په ډیران گزاري د سیدا پر دې حرام مال د ځان نه لري کا یو مسکین کې ورکا باندې کې ثواب نه مکو باندې کې ثوابونه نشته او کدا ثوابونه خپل وته نو کوپر ته ورسېږي دا خو کوپر عقیده نو الله پاک شرایط ذکر کوي کم مال تک خپل مال ولګور په هغه به تاسو ثواب نه یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو انفقوا تاسو خرج کوي من طيبات ما د پاک هغه کسبتم چې تاسو کسب کړي کسب دې کړي چې کوم د دیړی وکړه کسبتم تاسو چې کوم د تجارت دې کړي لاړې دوبه او سعودي کې چې کوم د تودو شګو دي ځان وجلې پیسې دې ګټلې دي دا پاک مال دا خیرات ومما اخرجنا لكم چې ما راوستي تاسو د پاره من الارض زمکینا خپل زمکه دې د خلاص کني کو یا غسته شي خپل حلال مال باندې پدې کې دې جوار غنم کوي تاسو مال ولا تيمموا الخبيث تقسمك خبيث او بیکار اسیس لمه هوته په خپل چې دا غنه خرج کې د زمکه غنم جوار دي سګونډه په زکات کې ورکې توري په زکات کې ورکې دا ساوري پیدا سم کوا ولست تاسوني باخذيه دغه اغستون کی دا تور په کله سو درکې نو دي اخلي په زکات کې وري ورکې دا کم ګونډه چې ته په غنمو جوارو کې زکات کې ورکې نو دا ته اخلي الا ان تغمضوا فيه مگر دا چې تاسو ستر کې پټې کې پدې کې ستا بچا حق دې هغه سره غنم شته نو په دا ګونډه دې راوړل نو ته دا دې بخیر نو ته نه اخلي دا زکات کې ور کړو واعلم فوشي ان الله بشک الله پاک غنی دې پروا دې حمید سایره شوی دې کله د تر زموږ د غنمو د ګړي مسلې کنه نه باندې چې دا ګړه سکرې کمزوري زه ته چې ځاله کوم ګړه چې استعمال اخره مال راوړل وکته خو ما نه کار کړ بیکاري بس ماته منزور او دا نه چې تازه د خپل ګړه غستی او مار چې کنه بیا چې ته پکې بیکار اخلي کنه مار ولې بیکار خدا چې ته کوم شي استعمال مال راوړل زمو خره ډیر چریا نه دي کړو استادانو سره نو کله ګړه قیمتي بل مولانا کې څه کولای چې کوم د ګړه ګرانه نو بل کس چینی هغه دی چې ګړه په تر خره کاسي وروړي ما به چې ګولي سره به چینی دي سره مولانا ډېر هغه وته چې کوړته به ساتما ګړه پکاري ورشه مال دړې ګړه زموږ خلک چې په خلک کې دي دا نه چې د ګولي سره په څه نه او د دنیا کارونه کې د هر سړی حق دی چې نه پوهیږي صرف د استاد خبرو کې نه پوهیږي خپل ته ورځ معلوم یو ورځ تخروست شي کنه او بل جوړ کړي او کله استاد صحابي یره جسمه فکر نه نو عجیب ده چې ستا یو ورځ تنخواه لږ شي هغه د نه هېري استاد چې کوم د ستاره سګي
دلته خو سرخوړی د پنځه ټیمو پر ولاړې که نه څنګه نه هېر شي نو بهر کې سړی هغه وایي زه څه کوو یا بل سامیان یم څه چې مرګ هغه ټیک دی وړی رزق د الله سره دی که دا رزق د بندګانو سره وی که نه نو دا غونډ به موږ تاسو د ولږې کړو د بندګانو سره وی که دا به غونډ اول زه به خپل ځان یم چې زه به هم دغه ځکه چې که مدرسې ګورې که جومات ګورې بل څه شي خو زموږ نه خو دغه څیزونه هغه خدای بخښلي که نه د مدرسې چې مثال مدرس ته تنخوا ورکړي تا دا کریم به درکړي د مدرسې دغه تنخواګانې کریم نه شي پوره کولی تا نو ستا خېټه به څه وساتي نو چې هر کله داسې ځای نه تا ستا کریم نه شي پوره کولی چې کوم دی نو تا به نور به دې څه وساتي نو دا رزق که په دې څیزونو وی که نه دا غوټ په دونه کې دا رزق د الله څخه دی او الله دومره راکوي الحمدلله چې په لکونو نه چې په هزار کروڑونه بر خوشحالي داسې څیز نه چې الله یې نه راکوي یو څیز کمی نشته په تنخوا کوم څه هېڅ ضرورت نشته بس الله پاک نو ښه ساتي چې کوم دی نو دا رازق الله دی نو تاسو هنالک الا تغمد فيه واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله غني بے پروا دی حمید ستایل شوی دی په خپلو صفاتو کې الشیطان شیطان یعدکم دا یعد د وعید نه راوتی دی شیطان تاسو یې الفقر د غربت نه شیطان دې ور غریب په شمال بلګوا ويأمركم تاسو ته امر کوي بالفحشاء وبالحياء باندې والله الله پاک یعدکم دا یعد راوتی د وعدین دی الله د سره وعده کوي مغفرت بخنه منه د خپل طرف نه او د فضل والله الله پاک واسع علیم فراخ علم والا دی یؤتی الحکمت ورکی الله حکمت د حکمت مختلفه معنی شوی دي دلته مراد نه علم با عمل الله چاته علم ورکی او په علم او عمل نصیب شو دا د الله ډیر احسان من یشاء چاله چې خوښ شي و من یؤت الحکمت چاته چې ورکړي شو علم فقط اوتي تاخذ د ورکړي شو خیرا کثیرا خیر ډیر و ما یذکر نسیت قبل الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل و ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کړئ من نفقه د خرجنا او نظرتم یا تاسو منختو کې من نظر د منختنا منخته که مطلق وي که مقید وي تا به ځان ومندل چې زه به ماښام څلور رکعته لمونځ کوم تا ومندل زه ماښام چرګوټې حلالوم دا مطلق منخته ده یا دې مقیده کړه بابا بیمار دی که الله دله شفا ورکړو سنډا به حلالوم یره چې کدی امتحان کې پاس شو بچه کوم دی نو پنځه چرګان به دا مقید دي او هغه څیز موجود شو اوس دا پوره کول پتا واجب دي دا منخته واجب ده خو منخته کې مسله دی چې دا نظر دا عبادت دی عبادت د الله وي نو منخته به د الله څلور رکعته لمونځ کوم الله دپاره دا چیلې به حلالوم د الله دپاره که بابا مې روغ شو الله پاک دا چیلې به حلال کړم نو دا بهتر چیز نه دی نور تفصیل د احادیثو کې شته خو نور جایز دی که تاسو منخته وکئ من نظر فإن الله بشک الله یعلمه قد پوهېږي وما للظالمین نه وي دپاره د ظالمانو من انصار څوک امدادي ان تبدوا الصدقات که تاسو ښکاره ورکوئ خیراتونه فنعما هي فنعما دا ما نکره ده په معنا د شیئون سره دی مخصوص بالمدح دا محذوف دی نو داسې به ووایي که تاسو ښکاره ورکوئ صدقات فنعما شیئون فنعما شیئون نو فنعما فعل دی او شیئون ولا فاعل دی دا ما چې کوم دی دا نکره ده شیئون په معنا څه دی فاعل دپاره د نعمه دی نو فنعم دا ښکارهوالی فنعما شیئون نو ښه دی دغه شی یا او دغه ښکاره کول یا دا مخصوص بالمدح نو فنعما شیئون ښه دی شیز یا چې دا ښکاره کول دي په ښکاره ورکړي ټیک ده وإن تخفوها او که تاسو پټ ورکوئ دغه صدقات وتؤتوها الفقراء ورکوئ فقیرانو ته فهو خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره ویکفر عنکم معاف کړي الله تاسو ته من سیئاتکم ستاسو ګناهونه والله الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوئ خبیر خبردار دی لیس علیکم هداهم نشته پتا باندې دوی هدایت ولکن الله لیکن الله یهدي من یشاء هدایت کوي چاته چې خوښ شي وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمال نه فلانفسکم دا ستاسو خپل نفسونو دپاره دي وما تنفقون تاسو خرج نه کوئ الا ابتغاء مگر د لټولو وجه الله تعالی ادرزا وما تنفقوا من خير هغه چې تاسو خرج کوئ د سمال نه یوفى الیکم تاسو ته پوره درکولی شي هغې اجر وانتم لا تظلمون په تاسو به ظلم نشي کېدی د صدقاتو شرایطو دا انفاق والا شرطونه اوس د هغې مصرف ذکر کېږي دا صدقات به چاله ورکوو للفقراء الذین هغه فقیرانو ته احسنو چې دا بر شوي دي فی سبیل الله د الله په لار کې هغه وخت کې د اصحاب صفو د پیغمبر جماعت کې به ناستو دین به زده کوو او غذاکار به بدل دې وخت کې زده ښکاره مصداق طالبان دي دا هر طالب چې کوم دی د دنیا کار کوي چې دا نه چې نشي کولی هغه د چا نه کمزوري دي خو ولې نشي کولی د الله دین بند کړی د الله د دین سره چې ته علم کې د سره بل ټک کار نه کېږي ته به همدن علم ته متوجه
نحسر في سبيل الله لا يستطيعون ذي طاقت نشته ضربا د سفر کول فی الارض پزمکه کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې جاهل ناواقف کس اغنیا د مالدارو کم سره چې دوی نه خبر نه دی هغوی دا ګڼي ښه مالدار دي ولې من التعفف د ځان ساتلو د سوال نه ښه سپینې کپړې اچولي دي تر تازه ګرځي د چا نه څه غواړي نه یاره چې دا ښه مالدار دی مولي صاحب تعلیم ښه مالدار دی الله فرمایي تعریفهم ته به دوی پېژني بسیماهم په نښو سره هغه نښې دا دي لا یسألون الناس دوی غوښتنه نه کوي د خلکو نه الحافا په وازه خوله د چا نه څه غواړي نه او تا ته ښه پته ده چې د هغې بل څه آمدني نشته دا غریب نو څه کوي د چا نه خو څه غواړي نه وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سامان نه فإن الله به علیم بېشکه الله په دې پوهه دی